بل یو شبهه د اهل بدع دا ده چې دی به احادیث متعلق وي چې دا د قرآن مخالف دي. دا مستقل یو شبهه ده. ډیر اهل بدعونه بلن سره چې حدیث وته وي یره دا د قرآن خلاف دی، او داسې عالم وي چې د انکار حدیث رد بم کوي. هغه تیر یو عالم د انکار حدیث ډیر مضبوط رد وکړو، پنځپیر والو. نو ماته یو ملګری راولېږي، ته وګوره ته چې د پنځپیر عالمانو کې انکار حدیث دی، ویل دا وګوره څنګه د منکرین حدیثونه داسې ډانډې ایستي دي. ما ورته ویم دا مولا دی، ته ورته دا حدیث د مسلم ولېږه او ورته ووایه چې دا د مسلم حدیث دی چې د الله نبی بغیر د عذر نه 2 منځونه جمع کړي دي. مل بیا جواب ته ګوره، بیا ورته لېږلی دی، بیا ماله جواب راکوي، هغه وایي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی. معلم دا شبهه د منکرین حدیثو ده. که دا پرویزیانو نه متاثره خلق د حدیث رد کوي، نو د دې هغه حدیث مرادي چې دی سره کار نه. کله چې حدیث د دې د امام خلاف راشي، بیا دی داسې رد کوي لکه غلام احمد پرویز چې دا حدیثونه رد کول. نو عرض میدار چې دا علامه شاطبی کتاب الاعتصام کې د اهل بدعو استدلالات باندې او د هغې په ماخذاتو باب یې دی. نو په دې باندې مستقل خبري هغه کړي دي چې اهل بدع یو دا طریقه ده چې هغې به حدیث رد کوي او وی به چې دا د قرآن خلاف دي.